جینۍ چې کله ورکې د هغې رشته وشي نو په دې باندې پیسې اخیستل د بعضو خلکو دا رواج دی. دی چې کله رشته وکړي د جینۍ نو د جینۍ په سر باندې پیسې والي او حال دا دی چې په پلار والدینو باندې د خپل بچو دا ذمه داري ده چې واده ول وکړي نو چې ته کومه ذمهواري پوره کړې او د هغې په سر پیسې الې دا رشوت دی او دا پیسې اخیستل ټیک نه دي. ډېر خلک په دې شیزونو کې مبتلا دي. کله وایي چې سامان پې وله کوو کله مه کوه پې هغې ته ووایه چې هغې خلک وله وکړي ضرور خو نه ده چې سامان پې وله کې خو که دا پیسې په حق مهر کې شمارلی کېږي حق مهر کې شماري بیا خو ټیک ده چې ربه دا د دې حق مهر شو حق مهر به نور نه ورکړي بیا صحیح ده. بهر ملک ته چې سړی ځي نو د هغه به په اکاونټ کې پیسې لوي فارمیلټي پوره کولو دپاره بینک بیلنس شو کوي نو بینک دته په اکاونټ کې پیسې کېږدي په دې باندې بیا بینک دنه پیسې کټ کوي او هغه پیسې به بیا بینک اوچت کړي دا ټیک نه دي چې بینک تاله پیسې کېږدي ستا اکاونټ کې ته د پیسو مالک نه یې او په هغه پیسو باندې تا نه دی پیسې علي فیس پې در نه اخلي نو دا خو ښکاره څوک د دې نه ځان ساتل پکار دی. په سنت مونځ کې یو سړي نه غلطي وشي دی به سجده سهوه کوي بالکل به کوي. سجده سهوه په هغه حالت کې ده چې کله د مونځ واجبات سړي نه فوت شي نو د مونځ واجبات چې کله فوت شو که هغه نفل وي سنت وي فرض وي نو د ټولو یو حکم دی په هغې کې به دا سړی بیا هغه سجده سهوه لازمه کوي. عیسی علیه السلام چې کله راشي دجال ختم شي نو دین به دوباره شروع شي نو دا به آخرنی وخت وي. حضرت عیسی علیه السلام چې کله راشي نو الله تبارک وتعالی به د هغې په ساه کې یو عجیبه تاثیر ښیي. کله چې هغې ساه اخلي او هغې بیا ساه واپس پرېږدي نو په دې وخت کې به د دې ساه چې په کم کافر باندې لګیا به مردارېږي. بیا دې نه پس ته به حضرت عیسی علیه السلام دجال مردار کی بیا به د اسلام فراوانی راشي. نو روایاتو کې چې کم هغه اثبات راځي د 40 کالو راځي چې 40 کاله به په مسلمانانو باندې ښه فراخي راځي چې یو سړی زکات ورکوي زکات به ترې څوک نه اخلي مستحق به نه وي میوې به زیاتې شي خوراک به ډېر شي تر دې حده پورې چې کله دا وخت متعین شي وخت تیر شي نو بیا به مسلمانانو باندې یو معمولي شانتې مرض ولګي مطلب د زکام مرض یا تبه نو دا مسلمانان به دې نه وفات شي چې کله دی وفات شي بیا به هغې نه پس د قیامت راځي او د قیامت به په هغه خلکو باندې راځي چې کم ګنده خلک وي په دنیا کې. حدیث کې راځي وی لا تقوم الساعة حتی یقال الله الله کله چې د الله نوم په ځمکه اخیستل کېږي قیامت په نه راځي نو الله به د الله د نوم اخیستونکي خلک د دنیا نه ختم کړي بیا په دې ګنده خلکو باندې قیامت راشي. د ایمان نه بغیر چې کله یو مسلمان وفات شي مسلمان وي په آخره کې داسې څه الفاظ وي نو د ده څه حکم وي خاتمه بالخیر الله نه غواړي او د انسان د اعمالو دارالمدار په خاتمه باندې دی. که ټول عمر یو سړی نیک اعمال وکړي او په آخره کې د هغه د خولې نه کفریه الفاظ ووته د اسلام نه خارج شو نو د سره به د کفر معامله کېږي. هغه دا څنګه چې وایي اوس په دې آیات کې هم تیر شو فمن یرتدد که یو سړی مرتد شو فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم چې هغه سړی د اعمال به ټول ضایع شي ختم به شي چې اعمال ضایع شو جهنم یې همیشه ټکانه ده. نو خاتمه بالخیر دعا الله نه کوي او یو سړی به ټول عمر به بد عمل کړی وي اخره کې به الله د تک کافر وي ایمان به ورته نصیب کړي الله به د جنت فیصلې وکړي. یو دعا د دا ډېره زیاته وایي الله به انشاءالله خاتمه بالخیر کوي. حدیثونه ثابته ده اللهم اجعلني عندك وليجا وجعلني عندك زلفى وحسن مآب. اے الله ما خپل ولیجه جوړ کې ولیجه دې ته ویل کېږي چې زیات تګ راتګ د چا یو بل سره الله مطلب ما ځان ته زیات تګ راتګ چې زمونږ هغه تعلق برقراري. زلف قرب ته وی الله ما خپل ډېر زیات نږدې کې و حسن مآب او خاتمه بالخیر مې نصیب کې انشاءالله الله به خاتمه بالخیر نصیب کوي. شپږ میاشتې یو سړی د ښځې نه لري نو ښځه طلاقیږي نه طلاقیږي دا خلکو ځان د خبرې کړي دي شپږ میاشتې شپږ کالم د ښځې نه لري چې نکاح یو ځل وشي د طلاق نه علاوه په یو چیز باندې هم نه ماتېږي.
د نظر ګناه کې مبتلا یم استغفار کوه نظر ښکته ساته نو د نظر ګناه نه به ځان وساتي که ښځو دپاره حکم دی چې یاره نظر ښکته ساته نو د سړي دپاره هم حکم دی چې نظر ښکته ساته داسې نه چې کله هغه یو سړي نه بدنظري کېږي او زیات بدنظري چې کېږي هغه په موبایل کې کېږي که ښځو نه مې په موبایل کې کېږي سړو نه مې په موبایل کې کېږي نظر چې څومره ښکته ساتي یا دا شیزونو کې نه مبتلا کېږي نو بیا به نظر حفاظت کېږي د ماشوم په غوږ کې اذان ولې کوي او کدا چرته لیټ شي نو بیا کولی شي د ماشوم په غوږ کې چې اذان کوي نو دا یو عمل لا روان دی دا وجې نه کوي چې ټولو کې اول د ده غوږ ته د الله نوم لاړ شي او چې د الله نوم د ده غوږ ته لاړ شي نو د نه شیطان وتښتي او د اذان اثر دا دی چې کله شیطان د اوري شیطان لرې تښتي نو دا ماشوم به د الله په هغه حفاظت کې اسیم وي خو د شیطان د شر نه به دی محفوظ شي شیطان به ترې لاړ شي او که هغه ټیم یو سړی اذان نه کو بیا په بل وخت کې هم اذان کولی شي د مسلمان په جوټه کې شفا ده د حدیثو نه دا ثابت دي محدثین وایي دا حدیث منګړت دی خلک هسې وایي چې د مسلمان په جوټه کې شفا ده دا حدیث داسې نشته د شراب په فیکټرۍ کې ګاډې په رینټ باندې ورکول د شراب په فیکټرۍ کې ګاډې په رینټ باندې ورکول دا اعانت علی المعصیت دی په ګناه کې مدد کول دی نو په حدیثو کې چې کم روایت راغلی دی روایت کې دا دی چې هغه سړي باندې هم د الله لعنت وي چې کم د شراب وړي کم په دې کې یو ساقي دی یو وړل روړل دی کم پکې کار کوي نو دا ټول په دې کې ملوي چې په دې باندې د الله تعالی لعنت ورېږي الله یعلم ما تحمل كل انثى مرګره وی چې د آیات کې راځي وي الله تعالی د هر یو د حمل نه واقف دی چې کله یو زنانه د ماشوم بیماره وي نو الله تعالی د دې نه واقف دی چیرې د دې به الګ پیدا کېږي که جینۍ به پیدا کېږي وي نن سبا آلات دی الټراساونډ دی په دې کې خو پته لګي دا خود بیا خو معلومیږي دا چې دې ته هم ولې د غیب علم دی چې دا الګ دی که جینۍ ده الله تبارک وتعالی ته د غیب علم دی دا نور هیچا تم نشته او کم چې دا الټراساونډ او آله ده دا بعضې وخت کې غلط هم کیدی شي خو دا یو ټکنالوژي ده چې دا نن سبا عام شوې ده او رایج ده که یو وخت کې چرته داسې حالت راشي چې یو سړی وي چېرې د دې زنانه به ډاکټر وي جینۍ به پیدا کېږي ډاکټر وي الګ به پیدا کېږي نو داسې لویه خبره نه ده دا خو ډاکټر نشي ویلی چې دا به ژوندی وي که مړ به وي علم غیب دی ته وایي دا خو نشي ویلی ډاکټر چېرې د ده به عمر څومره وي ډاکټر داسې نشي ویلی چې دا به شقي وي او که سقي به وي نیکبخته به وي که بدبخته به وي ډاکټر دا نشي ویلی چې دی به څومره خوراک کوي نو علم غیب دا دی که د آلاتو د وجې نه د هغه د وجود تقاضا معلوم هم شوه چې د ده دا چل دی چې څنګه یو سړی دننه د انسان وجود پټ دی داسې آلات راغلی دي چې هغه څنګه تا ته هغه آلات ولګي ورته د ده دا فلانې رګونه بند دی نو ته څه وایې چې هغه ډاکټر ته د غیب علم دی د غیب علم دی ته ویلی کېږي چې د مستقبل علم دی سړي ته پته وي او دا د حال خبرې شروع دی په دې پیسې چاله ورکول او خپل اصل رقم په خپل ځای باندې برقرار وي او دې تعالی نفع درکوي نو دا ټیک نه ده دا قرض دی او په قرض باندې نفع اخیستل دی په قرض باندې چې کله ته نفع اخلي دا سود دی پیسې دی چې چاله ورکړي نو هغه سره که مضاربت کې د مضاربت معامله دا ده که دې کې فایده راغه اوم هم ټیک ده که نقصان پکې راغه اوم هم ټیک ده ماته قبوله ده خو دا نه چې صرف براله فایده راکړي نقصان ستا کار دی نو دا بیا سود کې راځي د اوغ غوښې خوړلو نه پس ته حدیثو کې راځي وي چې اودس به کې د دې نه مراد چې دی نو عضو لغوي ده عضو لغوي دې ته ویلی کېږي چې خوله او لاسونه به ووینځي او خوله به کنګاله کې د اوغ غوښه چې وخورې نو په هغې کې یو چکناهټ زیات وي او بل په هغې کې بوی وي نو چې جومات ته ځې عبادت کې نو په حدیثو کې منع راغلی ده چې یاره د بدبو د شیز نه ځان وساته نو دې نه مراد عضو لغوي ده چې خوله او لاس ووینځه حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم اخرنی فعل دا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله هغه شیز چې پوخ به شو په اور باندې هغه به وخوړو نو صرف به خوله کنګال که لاس به ووینځلو لمونځ به وکړو نو په هغه شیزونو کې د اوغ غوښه هم راځي د یو سړي شپږ 50 کاله عمر دی او دی مونځ نه کوي دی وایي ما ته خپل والدینو مونځ نه دی خولی زه وایم چې هغې ما سره زیاتې کړی دی نو د دې وجې نه مونځ نه کوم دا په لوی هسې فتنه کې مبتلا دی دا سړی
که ته مونځونه کې د دې عذاب ستا والدینو ته خو نه میلاویږي دا به تا ته میلاویږي ځان غر کې ځان تباه کې په کار دی ته اوس دعا وکړې والدینو ته هغه ټایم ستا شعور نه اوس خو در کې عقل پیدا شو که نه اوس خو ته پوهېږي په عباداتو پوهېږي په معاملاتو پوهېږي په پیسو ګټلو باندې پوهېږي روټۍ نوړی د چېرته په سپېږمو نه منډله پرتوک د چېرته په سر باندې وانه غوندو جامې د چېرته ونه غورځولې سم نم په دې پوهېږي او دې دپاره ته وایې چې زه به مور و پلار د غلطي ده څه بېوقوف سړی دی خو دا 50 کاله عمر دی بوډا شوی توبه وکاږه الله نه معافي وغواړو د دې مونځونو قضایي راوګرځوه قیامت به په کوم ځای باندې وي ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي چې د شام ځمکه د محشر دپاره وه به ډېره زیاته پیلاویږي په یو روایت کې دا هم راځي بعضې علما وایي چې یاره هغه ځای کې چې کم ځای کې زیات برکات ثمرات نازلیږي نو په هغه ځای کې به قیامت وي نو هغې نه علماو د میدان عرفات مراد اخیستلی شوی خو الله اعلم چې کله وي الله ته به پته ابراهیم علیه الصلاة والسلام نسب سو د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د پلار نوم چې و نو تاریخ و یا ازر دا هغه قبیلې نه و چې د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام چې کم بچی دی سام نو هغه سره د نسب جوړیږي نو دا د هغه قبیلو نو پلار یې چې و نو هغه به بوتان جوړول مخکې به یې خرڅول د دي نابالغ ماشوم کله چې په ده باندې سجده تلاوت راشي د څه حکم دی استاز له پکار دی چې د ماشوم ته وښیي چې یاره دا سجده تلاوت دی دلته به ته سجده تلاوت کې نو که بیا دا ماشوم لویم شي نو بیا به هغه تربیت شوی وي نو هغه ته به دا اسانې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین